الله علیه وسلم می فرمائی چې یو ورځ حضرت موسی کلیم الله علیه السلام یو کس ولید چې ډیر په زار او په قطار سره جاړي او داسې جاړي چې داغه د جړا سے انتها نشتا ډیر فریاد کوي او الله نه دعا کوي او سوال کوي خو لیکن الله رب ذوالجلال جل جلاله د هغه دعا نه قبلوي سیدنا حضرت موسی کلیم الله علیه السلام چې کله لاړ او کوهی تور ته ورسید او د الله رب ذوالجلال جل جلاله سره هم کلام شو خبرې شروع کړې نو د الله رب ذوالجلال جل جلاله نه تپوس کوي یا الله ما یو کس ولید چې ډیر جاړي ډیر فریادونه کوي او یا الله ته د هغه دعا نه قبلې څه وجه ده نو الله رب ذوالجلال جل جلاله او فرمایل چې اے موسی علیه السلام دغه کس چې کم دی د خوراک هغه حرام دی وی د دې وجې نه زه د دعا نه قبلوم دا خو د جړا ده که چرته کې د اوښکو په ځای د بدن ټولې وینې را وبهیږي نو ای موسی د دعا زه نه قبلوم ځکه د حرام خوړلي دي د حرام خوړلي دي نو د حرامو نه به اجتناب کې ځکه چې کم سړی حرام خوري الله رب ذوالجلال جل جلاله د دعام نه قبلې او د عبادات هم نه قبلې یو حدیث کې راغلی دي چې الله رب ذوالجلال جل جلاله په بیت المقدس باندې یو فرشته مقرر کړی ده او دغه فرشته هر ورځ آواز کوي او هر شپه دا آواز او اعلان کوي چې کم کس حرام خوري الله رب ذوالجلال جل جلاله نه د فرض عبادت قبلی او نه نفل قبلی د حدیث نه دا معلومه شوه چې د نفل هم نه قبلیږي او عبادات هم نه قبلیږي نو چې دغه نه قبلیږي نو دعا به څه قبوله شي بیا نو د حرامو نه به ځان ساتي د حلال او د حرامو تمیز بکې او چې کله حلال خوراک کې نو ته به مستجاب الدعوات وګرځې یعنی الله پاک بستا بیا هر دعا قبلی او په شرط د دې باندې چې ته حلال خورې او حرام خور نه حدیث پاک کی راضی سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته درخواست وکړه ورته فرمایي یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زما د پاره دعا وکړه چې الله پاک ما مستجاب الدعوات جوړ کی مستجاب الدعوات څه ته ویل کیږي مستجاب الدعوات هغه کس ته وایي چې کلم د الله نه سوال کوي الله دعا قبلې نو ما تم دعا که چې مستجاب الدعوات شم چې کلم الله ته سوال کوم چې الله پاک زما دعا قبلی نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې اے انس رضی الله تعالی عنہ ته حلال روزی ګټه او حلال خوراک کوا الله پاک بتا مستجاب الدعوات جوړ کی ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته تعلیم ورکړ چې د حرامو نه ځان وساته او د حلال رزق ګټل او حلال خوړل د هغې اهتمام کوه الله پاک بتا مستجاب الدعوات وګرځئ بیا چې ته الله نه کومه دعا م غواړې الله پاک بستا هغه دعا عمقه ټیم باندې قبلوي او بیا ورته فرمایي چې د حرامو نه ځان وساته او دا ځکه وساته که چرته کې د حرامو یوه نوړی ستا خولې ته ورسېده نو ته څلوېښتو ورځو پورې به ستا یوه دعا هم الله پاک نه قبلوي
دا د یوې نوړی نقصان دی چې 40 ورځو پورې د دعا نه قبلېږي نو چې څوک همیشه په حرامو کې مبتلا وي او ګوري نه او صرف را جمع کول کې بس وایي چې میم زرمه او هر څه زما دا نه ګوري چې دا حق زما دی که نه دی دا ما څنګه وګټلو دې مسلمان له مې دوکه ورکه او که نه ده له مې دوکه نه ده ورکړې نو دې ته لږ سوچ پکار دی. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب